أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Shifai Sehat Tips. Shifai Sehat Tips channel تاسو فراتک تاسو ته هر کله وایم او تاسو ډیر شکریا ادا کوم. مینوال امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې او د صحت جامه به مو وطن وي. مینوالو نن مې ان شاء الله د سلامتی بارکی خبرې اترې کو څنګه چې تاسو ته پته نه چې د موقع مناسبت سره یعنی د کرونا وایرس نه بچاو او علاج لپاره سلامتی پته بارکی د فیسبوک یوټیوب په سوشل میډیا باندې او په میډیا باندې یو چرچا ده یو لګاتار ذکر دی چې د کرونا علاج لپاره او د کرونا نه بچاو لپاره سلامتی په خپل استعمال کې راولي. نو مینوالو ما مناسب وګڼله چې زه هم سلامتی بارکی خپل مینوالو سره یو څو خبرې شیر کړم. مینوالو خپل مین ټاپک طرف ته راځم، خو اول د هغې نه مخکې ستاسو په خدمت کې گزارش کوم چې زموږ شفای صحت ټپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او شیر کړئ چې نورو مینوالو ته هم زموږ دا ویډیو ورسي او د دې نه مستفید شي. ستاسو ډیره مننه او شکریا ادا کوم. مینوالو په سلامتی کې رب العالمین زموږ ستاسو لپاره د ډیرو امراضو او د بیمارو نه خلاصي لپاره شفا اچولې ده. سلامتی استعمال سره سوداوي، صفراوي او بلغمي ماده د جسم نه وباسلو کې بهترین او شاندار اثر لري. جسم نه فاسد او غلیظ ماده د بهر اخراج سره جسم کې تندرستای عمل شروع شي. په دې وجه سنا استعمال په دمه کې پنساو شوی او جم شوی بلغم وباسي. دماغي نالو کې پنساو شوی رطوبات د وتلو سره درد شقیقه، مرګي، ارکونسا، ګوټنو او د پخوانی سر درد کې ډیر مفید دي. دین علاوه د زړه فعل او عمل له تقویت ورکوي. دماغ نه وسوسه هم وباسي. دین علاوه وینه صفا کوي او د ګیډې چینجو مړولو کې هم لوی کردار ادا کوي. هر قسم خارخ کې ډیر مفید دي. دین علاوه برګهنه، شهتره، سرکه او سنا چې دا ټول یو ځای پخ شي نو دا مرکب پسپونی دانو او خارخ لګولو لپاره ډیر مفید دي. او دین علاوه سنا او مهندي یو ځای په سر لګولو سره ویښته توروي او سر کې دانې ټیکېدو نه علاوه ګنج پن هم ختموي. د ویښتو گزاریدلو عمل او دروي او ویښتو ور سره صحتمند کیږي. دین علاوه جسمانی درد ختمولو کې هم ډیر مفید دي. مینوالو په احادیثو کې هم د سنا د افادیت ذکر راغلی دی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه نے روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سنا او سنود کې د هر بیماری شفا دي. مطلب یعنی سنا د هر بیماری لپاره استعمالیږي او الله تعالی په دې کې د مرګ نه علاوه د هر بیماری شفا یې. مینوالو سلامتی بارکی به ان شاء الله آینده ویډیو کې هم خبرې اترې کوم چې کم مرض د لپاره په کم طریقې استعمالول پکار دي. یعنی شوګر کې به څنګه استعمالیږي، موټاپه کې، بدهضمۍ کې یا نورو بیمارو کې به د خوراک طریقې استعمال سوي. ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به په دې باندې خبرې اترې کوم. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شي وي. د ویډیو پوره کتلو ډیره مننه او شکریا. د ځان او د صحت خیال ساتئ. راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله ملاویږو. او تاسو نه غواړم اجازه د لوی الله په امان.